نو چې کله جاهلان خبرې کوي او رواني وجاړې خبرې کوي نو انسان ته غصه ورځي او انسان چې کله غصه شي نو د بیا د غصې اعلی درجې ته چې دی ورسي د بیا خوش او حواس کار نه کوي دی بیا په خپل ځان باندې نه پوهېږي دوه څیزونه داسې دي چې په دې کې د انسان عقل کار پرېږدي یو چې کله انسان باندې شهوت غالب شي د باندې شهوت غلبه وکړي نو د بیا وروستو دا د دې نتیجې ته سوچ نه کوي چې دې به نتیجې سره وځي بس د باندې بیا دغه ټایم کې د عقل چې کوم دی کار پرېږدي دی بیا نه پوهېږي په خپل ځان باندې دویمه غصه ده چې انسان ته کله غصه ورشي او د غصې چې کوم هغه د حد نه چې کوم تجاوز والا غصه وي د حد نه چې کوم تجاوز وکړي نو په دغه حالت کې بیا د انسان خوش او حواس کار پرېږدي او دی بیا وروستو د دې خبرې نتیجې ته سوچ نه کوي چې زه دا ګزار ورکوم د دې وروستو نتیجه به سره وځي زه دا ډس کوم د دې وروستو نتیجه به سره وځي نو دغه ټایم کې بیا د عقل کار نه کوي عام طور خلک چې څوک ډس کوي څوک وجني څوک ولي نو دغه ټایم کې مکمل د غصې هغه اعلی درجې ته رسېدلي دغه ټایم کې د ذهن کار نه کوي وروستو دی بیا لاسونه مروړي نو چې کله د جاهلانو جهل دالي غصه درولي نو دا غصه د اصل کې د شیطان نه ده غصه تاسو چې کوم سړی غصه شي ګوره د غوږونه به سري مخې سور شي کیفیت د بدل شي نو اصل کې شیطان د انسان په دې وینه کې حلول کړي د وینه کې شامل نو چې کله دته شیطان وسوسه واچي د وسوسې سره سور شي د دې وجه نه چې کله سړی له غصه ورالي نو دا د شیطان هغه اثر دی او شیطان د ور نه دی نبی علیه السلام وکتل یو دوه کسان یو بل سره اړم دي جګړه ده یو به ډېر زیات غصه شو نو نبی علیه السلام وفرمایل چې ما ته داسې کلمه معلومه ده چې هغه څوک د غصې په ټیم کې ووایي نو غصه به یخه شي او کلمه وی دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نو هغه کس دا خبره واورېدل دا کلمه یې وویله چاله چې غصه ورغلې وه نو هغه غصه چې کوم دی مړه شوله جنګ ختم شو نو چې کله انسان ته غصه ورشي نو پکار ده چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د شیطان اثر دی او شیطان د ور نه دی نو ور په څه باندې مړ کېږي په اوبو باندې مړ کېږي نو کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وي او بیا دی اوبوس کی غصه به یخه شي او دریم ور کې دا خاصیت دی دا لمبه په بره باندې زور کوي نو دا سړی چې ولاړ دی او دله غصه ورغنه شریعت وی دی کینی او کو دې ناست نو دې سملی چې دا غصه چې کوم دی یخه شي نعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل دویم وبسکل څوک چې غصه شي وبول راوړل یخه وول ورکه دا غصه به یخه شي او دریم چې دې په حالت ته ولاړه کې نو دې کینی ځکه ور په بره باندې زور کې د شیطان دیګه ورکړي دا نو دې کینی او کو دې ناست نو دې سملی نو غصه به الله پاک یخه کی او دې به دغه شر نه کوم دې محفوظ پاتې شي کم چې تقوادار دي او دوی د شیطان سره وسوسه ورواچي نو دی فوراً د الله تعالی ذکر شروع کی یو د الله تعالی ذکر شروع کی دویمه دا چې دی د آخرت چې کوم جزا او سزا ده په هغې باندې سوچ او فکر وکړي نو په دې نتیجه باندې ورسېږي چې دا کار خو زمونږ غلط دی چې کم مونږ په غوسه کې کوو نو دوی ناګهانه سترګې وغړېږي دا کار نه وروستو شي دا د تقوادارو صفت دا مخې ته چې کوم صفت تیر شو دا خو د متقیانو صفتو چې دی د شیطان وسوسه ورواچي نو فوراً دی د الله ذکر شروع کی او د آخرت په انجام باندې سوچ وکړي د دغه کار جزا او سزا را مخې ته کړي نو بس غصه یې مړه شي او کوم غلط کار شي هغه ونه کړي دویم د شیطانانو رونه دي نو هغه د شیطانان د خپل رونه ګمراهۍ طرف ته راکاږي نو ثم لا يقصرون نو دې کې د کم ضمیر چې دی دا اخوان رونو ته راجع دی نو بیا به معنی دا شي چې د دې د شیطانانو د رونه په ګمراهۍ کې په غلطو کارونو ګناهونو کې کمی نه کوي یا دا یقصرون کې چې کم ضمیر دی نو دا راجع دی یمدونهم شیاطینو ته راجع دی نو بیا به معنی دا شي چې دا شیطانان په وسوسو اچولو کې دی ګمراهۍ کې راخکو طرف ته په دې کې کمی نه کوي په مخ دی ګمراهۍ طرف ته راکاږي په ګمراهۍ کې اچي